الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ صدقت يا رب العالمين. دلتا الله رب العزت مخکې چې کوم د پیغمبرانو ذکر راغی نو په هغې کې به ځای په ځای خطابات داسې وو چې موږ راولېږو پیغمبر رور د دوی دا دلته الله رب العزت وایي ولقد جاءت رسولنا الله رب العزت وایي یقینا راغی ولقد جاءت یقینا راغی الیږلې شوي زمونږ چاله راغی ابراهیم علیه السلام د بالبشرا پذیر ورکولو سره نو دلته اصل کې مقدمه شروع شوه د تعذیب د قوم د لوط علیه السلام قوم وروستو را روان دی نو دا د هغې دپاره یو مقدمه ده تمهید دی د هغې دپاره اصل به هلته بیا ته په هغې کې چې دی تا ته واقعه هغه وایي خو دا دې یو مختصره شانتې خبره تا ته د ابراهیم علیه السلام د هغه واقعې نه رالي چې د هغې ورسره کوم ځای ټچ شوې ده معمولي هغه حصه نو هغه ترې راغښتې نو د ابراهیم علیه السلام څه خبره وړاندې تېره شوې ده او څه به چېرته راشي مخکې را روانه بلکې ځای پورې نو هغه لږه هغه حصه بیا لږه حصه دا وه چې ابراهیم علیه السلام د دې د مشروالي عمر ته رسېدلي او فرشتې ورله راغلې نو لومبې ورله په داسې شکل کې راغلې چې ابراهیم علیه السلام ونه پېژندې ابراهیم علیه السلام د هغې دپاره خوراک تیار ابراهیم علیه السلام ته په پیغمبرانو کې دا خصوصیت حاصل و دا یو د هغه ځان له یو شرف دی چې هغه به د مېلمه نه بغیر روټۍ نه خوړله د مېلمه نه بغیر به ابراهیم علیه السلام روټۍ نه خوړله او په زوره چې مېلمه به کوم روټۍ کې ورسره موږ به بار به ووتو چېرته به یې څوک کته او روټۍ له به یې راوسته چې زه یوازې روټۍ نه خورم ما زه څوک به روټۍ کې شامل شي دا د هغه یو خصوصیت و هغه له چې به کوم درې څیزونو سره فضیلت ورکړی شوی دی علامه ابن حجر اسقلاني رحمه الله لیکلي دي هغې ته خو زه اوس سم نه شم چونکې ماښام نه پس داسې ګیر شروعان ویجاړ شي خو هغې کې یو درې فضیلتونه درې وجې ده لیکلي یو پکې دا ده چې ده به مېلمه چې دی هغه له به ډېر زیات عزت او فضیلت ورکو د مېلمه نه بغیر به روټۍ نه خوړله یو فضیلت دته دا خیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس افضلیت هم ورته حاصل بیا د خبره به راشي ابراهیم علیه السلام چونکې مشروالي عمر ته رسېدلی او ښځه چې وه نو هغه هم بوډۍ وه مشره فرشتې چې کله راغلې نو لومبې چې دې ونه پېژندلې ده ورله چونکې خوراک تیار کړي چې مېلمانه دي هغې بیا به سخي له ګوتې نه وړي چا په چیلې سره هم تعبیر کړی دی سخي دا مشهوره خبره هم ده سخي چې دی نو هغې له ګوتې بیا نه ورول ابراهیم علیه السلام په زمانه کې دا رواج و چې مېلمه به راغی او هغه به روټۍ نه خوړله چې مېلمه به راغی روټۍ به یې نه خوړله نو هغه به دشمن تصور کېده هغه به خلکو دشمن ګڼه نو د دې وجې ابراهیم علیه السلام لږ زړه کې چې دی غمجن شي بیا ورته دې وي چې لا تخف ته مه یادېږه موږ چې دی رالیږلي شوي د لوط علیه السلام قوم باندې چې دی کوم عذاب راځي هغه پرې راولي اوس دا فرشتې څوک وي یا جبرائیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام یو ورسره د بلې ذکر راځي یا 15 فرشتې وي یا 2 فرشتې وي یا چې دی 12 فرشتې وي خیر نو دا ورسره دا راغلي ابراهیم علیه السلام ورله ووي لومبې خو ابراهیم علیه السلام چې کله دا خبره وکړه ابراهیم علیه السلام بیا په خپل ساه شو بیا ابراهیم علیه السلام دې له خوشخبري ورکړله چې ستا به داسې زوی کېږي هغه بیبي یې چې کومه وه د هغې
او د هغه به اسحاق به نوم یو من ورا اسحاق او یعقوب وروستو بیا ورسره د خوشخبري د یعقوب علیه السلام ورکړه چې دا نسل نو بیا د کشن یعقوب علیه السلام نو هغه قال یا ویلته وای دا خو عجیبه ده زما دپاره زما به م له بچي کېږي انا زه خو ډېره زیاته بوډۍ شوې یم او دا خاوند مې یم چې دی دا د مشروالي عمر ته رسېدلی دا خو هم ډېر زیات نو هغې ورته وی آیا ته د الله په اتعجبینه آیا ته تعجب کې د الله په حکم باندې هغې ورته وی چې الله ربالعزت په دې باندې چې دی قادر دی او په تاسو باندې ای اهل بیت ای خاندان والو په تاسو د الله رحمت وي او برکتونه دي وي په تاسو باندې نو خبره دا وه چې دغه خوشخبري یې ورکړه نو چې ابراهیم علیه السلام له خوشخبري میلو شو چې سړي د خوشخبري میلو شي نو هغه نور هم بیا په حوصله کې شي او یاره ترخه ختمه شوه نو ابراهیم علیه السلام ډېر زیات صبرناک ډېر زیات او ډېر زیات الله ته بې عاجزي او زاري کوله ډېر زیات نو ابراهیم علیه السلام د دې نه مثال چې د روټۍ د مېلمه نه بغیر نه خوړله نن چې نن سبا زنګ مېلمه راشي په تندي ورته 12 بجې چې پرون پکې 2-3 نور راغل نن پکې ډېم را مېلمه شو او هغه بل غلامیان خو چېرته مالدار و سکار به مې پرې راغلي دا خو د صدیم نه غریب دی نو موږ هغه نو ابراهیم علیه السلام چې دی هغه هر قسمه مېلمه به هغه به چې دی راوست هغې باره کې بیا د هغه د مېلمستیا باره کې مشهورې واقعې دي بله شي او چې کله مېلمه ستا کور ته راځي نو هغه خپل رزق ځان سره وړي شکر بجا آره که مهمانی تو رزق خود میخوره دستخوانی تو چې ستا دسترخوان ته راځي نو هغه خپله حصه ځان سره وړي خپل قسمت دی د نصیب مېلمه به راشي د روټۍ په ټیم کې به ستا نه لړ شي تا سره قسمت نه لیکل شي نصیب یې نه لیکل دا بل چا په نصیب کې خیر بیا د الله د بې عاجزي او ظالم ډېره زیاته کوله نو چې دې کله په حوصله کې شو نو بیا ورته وایي چې ښه تاسو چې بای باندې عذاب راولئ نو یې سره بحث پای کې شروع کړو نو الله ربالعزت دی چې اعرض عن هذا د دې نه چې دی بس مخ واړوه د هغې باره کې فیصله شوې ده اټله د خدای اټله فیصله د کون په یکون ذات دی بس هغه فیصله کړې د عذاب به پرې راځي چې کله بیا ورته وایي چې نه نو په هغې کې حدود علیه السلام نو الله ربالعزت وایي چې هغې له به زما د هغې باره کې بس ته سوال مه کوه هغه زما کار دی زما فیصله ده چې زه څه کوم به کېږي نو بس په هغې باندې بیا خدای عذاب رانوسته خو د هغې فیصله واقعه به سبا راشي نو دغه خبره وکړي ولقد جاءت او مستقله مفصله واقعه څه خبرې پکې وړاندې تېرې شوي دي او څه ځای په ځای را روان دي باقاعده صورت هم را روان دي ولقد جاءت یقینا راغلي وي رسلنا لېږلي شوي زمونږ ابراهیم سیدنا ابراهیم علیه السلام ته بالبشرا پذیری ورکولو سرا قالو دیوی سلاما سلمنا سلاما من سلام اچو بسلام اچولو سرا پرشتو ورتوی سلمنا سلاما من سلام اچو بسلام اچولو سرا هغه ورته سوي قال نوح ابراهيم عليه الصلاه والسلام سلام عليكم سلام دی علیکم پتا سو باندې نو سلام دا چا چې کتابونه ویلي د نه غیب پویږي باندې مين باندې اخره کې پدې باندې تنوین د اسم لپاره دی نو ګور ابراهيم عليه السلام چې دی هغه څه استعمال کو هغه دا اسم جمله اسمیه استعمال کړه او پرشتو چې دی هغه جمله فعلیه استعمال کړه سلمنا من سلامت یعنی یو کار من کو او ابراهيم عليه السلام سلام علیکم پتا سو دی نو په اسمیه کې دوام او استمرار چې پتا سو دی همیشه سلام وي دا پرشتو ټولګیا او هغه ورته وایي چې بس وخت ته ورپاږي کې چې نو خیر بس ایو ته سلام ورواچو جمله فعلیه نه ایو سلام سلام پتا دې سلام وي نو علما لیکي چې په دې کې سره اشاره ده د ابراهيم عليه السلام علم ته چې دا علم د فرشتو نه زیات دوام او استمرار ولا سره استعمال قال نوح ابراهيم عليه السلام سلام دی پتا سبحان فما لبسان خبر ادا شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی تاسو سلام عام کے بل حدیث کے راضی مفہوم ادا سے زکا چی دی سر سوا کی محبت سوا کی
نو او بل حدیث کې راځي چې د قیامت یو نه خداله چې کله سلام په جان پہچان والا کس باندې شروع شي چې ته کوم کس پیژنې هغه باندې سلام اچي او چې څوک نه پیژني هغه سلام نه اچي بل حدیث کې راځي د قیامت یو نه خداله چې کله سلام دا په نوم والا کس باندې شروع شي بلا جمع ولاړه ته ورته پلانکی السلام علیکم په ټولو کې به یو کس باندې سلام واچي نو دا د قیامت علامه ده چې دا قیامت ته نږدې وخت دوی پلانکی السلام علیکم نه سلام به په ټولو باندې په جمع باندې چې ټول مسلمانان دي کافر پکې څوک نشته تا چې اثر لګي یا نه لګي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت مبارکه دی چې هغه په ماشومان باندې سلام اچو اچا باندې په ماشومان باندې به سلام اچو او هر چې روان کس نو په ولاړ په کمزه ولاړ یا ناس کم کسان پای باندې به سلام اچي سوړلې والا په بیادت لو والا باندې سلام اچي اوس کیسه بدله د سوړلې والا به تا دنیغ نه وګوري نقطه د سترګې وباسه ته څه دنیغ نه وګوري خو یا سلام اچو یا په خپل مخ باندې نیغزه نو هغه د سوړلې نه سلام نه اچي او کته د لاندې نور د لاس نه مجده نو سبب ورنګیله کوي حالانکه سنت خلاف شو سبب ورنګیله کوي چې بکلی تیرېدم کنه نه مرتګه مو سیراتم نه الګه طریقه دا اول به ته سلام واچې نو زبد دې لاندې ک پیادایم ک ولاړم کارسي زب جواب درک الله دې معلوم کړي دې وجه مفتی اعظم پاکستان مفتی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه لیکلي هغه وی چې هغه چون کې لابار سفر ډېر زیات دي هغه وی سفرنامه کې لیکلي دي وای چې مونږ چرته داسې د بار ملکونو کې مونږ سره د مسلمانان ملو شي نو چې روان دي نن په یو بل باندې سلام اچولي نو زمون سفر بیا خپل یو بل سره خبرې مبرم کوو کیسیم کو دا غلا کو دا غمل او چې کله زمون سر کې سلام نه راغلی سلام هم نه اچولي نو بس بیا مونږ په ناسیو هم ناسیو دا سلام چې دا لار کولاوي سړي قال سلام نوی سلام دی پتا سباندی فمالا بسبت دی درنگ نو تیر کری وقت نو تیر کری انجا چراتکو کو ابراہیم علیہ السلام بعجل حنید باغا سخیورید کری شوی سرا سخیه چری دا ولا ورید کو فلما بصر کلا رأى ایدیهم چی ویرد اللہ سندوی لا تصلو چی نرسیدل الیه دغسخیتا نو نکرهم ناشنایو گرن دلرا و اوجسو مخصوص اکرمنهم ددوینا خیفا یرا قالو نوویل دی پرشتو لا تخف میریگا انا یقینا منگا ارسلنا رالی گلی شویو الى قوم لوط قوم د لوط علیہ السلام تا وامرأته وخزد ابراہیم علیہ السلام قائمة دا ولاړه وا نو دا دروازې طرف ته ولاړه وا داسې پناه علما لیکي د دروازې نه پناه هغه ورسره شاته ولاړه وا نو چې دی ورته خوشخبري ورکړه فضحکت نو هغې وخاندل فبشرناها بس دی زیر ورک حقی لرا بی اسحاق پس سیدنا اسحاق علیہ السلام سرا ومن ورائی ورستو ددنا ومن ورائی اسحاق ورستو د اسحاقنا یعقوب سیدنا یعقوب علیہ السلام داغ زیر رستو ورک قالت نو رستو د اسحاق علیہ السلام نا زیر د یعقوب علیہ السلام قالت نو اویل دی بی بی یا ویلتا اے تعجب دی مالارا اے افسوس دی مالارا نو افسوس دل دا پمانا دا تعجب دی اے تعجب دی مالارا الیدو آیا زما با بچی کی گی زما با بچی کی گی وانا و حال دادی عجوزن چیز بودیم زمشرائیم وهذا بالی شیخا او دغه خاون زما دا هم شیخ دی بوډا دی عمر زیات دی نو څومره عمر 85 سال عمر یا د دینه سکه مو زیاتو د ابراهیم علیه السلام 90 سال خو شو او یا چې د ابراهیم علیه السلام څخه د پاسه 100 سال او د دې په 80 نه 81 یا 90 ترمنځ به دغه ګرځي قالت نوویل دی یا ویلتا ایا تعجب دی مالرا الیدو آیا زما بچی کیگی وانا عجوز
او حال دا دی چې زه بوډۍ یم وهذا بعلی شیخا او دا زما خاوند دی چې دا د مشروالي په عمر کې دی نو شیخان ته بوډا ته ویل شي چې پیغمبر دی وهذا بعلی شیخا او دا خاوند زما دی چې دا مشروالي په عمر کې دی ان هذا یقینا دا خبره لشیء عجیب سناشنا سیزی دا او سناشنا شانت خبره نه ده قالوا نوئندي اتعجبين آيات تعجب كمي من امر الله ده حكم ده الله تعالى رحمت الله رحمتنا ده الله تعالى دي وبركاته وبركتنا ده الله تعالى دي عليكم پتا سبحان دي اهل البيت اے پرانے والو انه یقینا ده الله تعالى حمید استایل شوی مجید لوی شان والا دی لوی بزرگی والا دی فلما بصر کلا ذهب جلانا عن ابراهیم دا سید ابراهیم علیہ السلام الروع یرا نو دا دنیا یرا که بچا بانده سوخت لراش نو دا سبدا ندا و دا پیغمبری دا شان خلاف ندا که بدین کس معامله راشی نو اغا دا پیغمبری دا شان خلاف دا اغا دا پیغمبرانو په زندګۍ کې ناراضي هغه دا یعنی چې پیدا شوی نو هغه معصوم دی ګناه نه پاکي فلما بصر کلا ذهب جلالان ابراهیم د ابراهیم علیه السلام الروع یرا وجاءته البشرى او راغ د تذیر یجادلنا نو بحث شروع زمون سره بیا بحث او مباحثه شروع فی قوم لوط ببارد قوم د لوط علیہ السلام کی ان ابراہیم یقینا ابراہیم علیہ السلام لحلیم خامہ صبرناکو دیر زیاد صبر کون کیو اواہن دیر زیاد نرم زلوالو دیر زیاد نرمی و پزړه کې رفقت وکړي ډېر زیات او ډېر زیات الله ته به عاجزي او ظالم کول دا د دې یو تفسیر علما لیکلي چې اوه د ډېر جړا د وجې د اوازونه به دخلي نه راوته او واهن ډېر نرم زړه والا او منیب رجوع کوونکی والله جانب ته یا ابراهیم اے ابراهیم علیہ السلام چې د بحث او مباحثه وي زمون سره شروع کړله په باره د قوم لوط علیہ السلام کې الله ورته وی یا ابراهیم اے ابراهیم اعرض عن هذا وړه د دې خبرنا اعراض کد دینا انه یقینا قد جاء انه بغى خبر دادا قد جاء یقینا راغلی دی امر ربک حکم دربستا وانهم او بشک آتیهم راتن کی دیتا عذاب داس عذاب غیر مردود چې نو واپس کیدون کی داس عذاب ورته راتن کی چې واپس کیدون کی نه دی الله دې عذاب نو